السلام علیکم. زما نوم ډاکټر میا افتخار الحق عظیمی دی. زه په نیوروسرجري په یونټ LRH کې د اسسټنټ پروفیسر کار کوم. نن ستاسو ته مخامخ یو عام روټین والا مسله چې د سر درد باره کې تاسو ته لږ معلومات درکم. د سر درد ډیر عام روټین والا خبره ده. تقریبا 99% په ټولو دنیا کې 99% کسانو ته د سر درد دی. د سر درد داسې عام روټین والا درد دی چې تقریبا 99% بلکې 100% کسانو خامخا یو ځل سر درد ورته شوي. د سر درد تاسو عام مه ګڼئ. د زیاتر عام کسانو دا کنسپټ دی چې سر درد پخپله د درد پې راشي، چېرته عام سټور ته لاړ شي، ګولۍ واچوي او هغې سره ښه شي، بیا پې درد راشي، بس عام ګولو روټین غوندې یو قسم د هغې تدارک په دې کوي چې بس ګولۍ واچو او پرېږده. اکثر ډیر مریضان مونږ وکته چې دغه شان ګولۍ اچوي او بس صحیح شي درد، بیا یې پرېږدي، نو هغې کې میاشتې ولګي، کال ولګي. هغې نه پس چې مونږ له راشي داسې حالاتو کې راشي چې اکثر هغې کې یا د برین ټیومر څه مسایل وي یا نور د دماغو د پریشر زیاتېدو وجوهات وي. هغې دپاره خامخا تدارک غواړي، اپریشن غواړي. نو د سر درد چې کوم دی وجوهات ډیر دي. یو قسم وجوهات دا دي چې سایکولوژیکل ایشوز دي. سایکولوژیکل ایشوز دپاره به سایکیټریسټ سره ملاویده دي. نور ایشوز داسې دي چې فزیکل ایشوز. فزیکل ایشوز داسې دي چې هغه د دماغو د رسولۍ د وجې هم کیدی شي، د دماغو د اوبو پریشر زیاتېدې او کمیدې د وجې هم کیدی شي. خو د هغې دپاره داسې دی چې ستاسو د سر درد فرض کوئ ګولو سره ښه کیږي او بیا راځي او دا عام روټین والا خبره وي، نو د هغې دپاره به تاسو خامخا د نیوروسرجن ته ځان ښیئ چې د هغې دپاره کم از کم یو سټي سکین یا MRI وشي چې د هغې د وجې موږ ته پته ولګي چې څه فزیکل ایشوز نشته، د دماغو رسولی نشته، یا دماغو د اوبو پریشر زیات نه دی یا کم نه دی. ځکه چې د سر درد ټیپیکل فیچرز دماغو رسولی سره ډیر زیات وي. نو تاسو ته د نن د مخامخ راتلو زما مین مقصد دا چې دا عام روټین والا سر درد تاسو عام مه ګڼئ، دا د خطرې الارمینګ غوندې وګڼئ. ځکه چې ډېرې بیماریانې داسې دي چې په ټایم یې علاج وشي بلکل سړی جګ جوړ شي، که هغه د ګولو په شکل کې وي او که د هغه د اپریشن په شکل کې وي. نو که په ټایم علاج وشي نو دا د دې فایده تھرو آؤٹ لایف پرمننټ وي. فرض کړئ هم دا مریض چې کوم دی په ځان وخت واړوي، پکې کمزوري راشي، هغلته دننه مسایل زیاتیږي، لکه د دماغو پریشر رو زیاتیږي، ته ګولۍ واچې ښه شي، بیا د سر درد راشي، بیا ګولۍ واچې، هغې سره مسله صرف دباو شي، ختمیږي نه. بیا تاسو یو حد کې داسې راشئ چې هغه نه ختمیږي ګولو سره او بیا ډاکټرز ته رجوع کوي، نو هغې کې هغې خپل حدود کراس کړي یا رسولی دومره زیاته غټه شوي چې د هغې علاج که ته هم کې نو فایده یې نه، یا د دماغو د اوبو پریشر دومره زیات شوي چې ډیر مریضان پکې مونږ وکته چې سر درد وي او په ټایم را نشي، نظر یې لاړ شي، ټول عمر چې یو ځل نظر لاړو واپس نه راځي. نو هغه د علاج چې کوم مین موقع وه هغه ضایع کا. که بیا پې وخت تیر شي او علاج وشي فایده یې نه، نظر واپس نه راځي، د دماغو رسولی که بیا اخوا کې فایده نه کوي. نو زما د نن د ورځې چې کوم تاسو ته مخامخ راتګو د سر د درد باره کې وجوهات ما تاسو ته ووایي، د دې علاج ضروري کول دي، ډاکټر سره ضرور ملاویده دي. عام ګولۍ 2 ځلې 3 ځلې استعمالول خیر دی، خو د دې نه زیات مه کوئ، د ځان نه علاج مه کوئ، د سر درد عام مه ګڼئ. د دې باره کې خامخا خپل ډاکټر سره رجوع کوي، کم از کم چې یو د سر ایکس ری وشي یا MRI وشي چې کم از کم دا خطرناک وجوهات د ذهن نه ختم شي. د دې باره کې چې کوم که ستاسو نور څه
دغه هیلپ ضرورت وي نو مونږه د دې باره کې هم آنلاین ستاسو دپاره د پیر منګل او بود دروازې 3 والا 5 بجو پورې د آنلاین دغه شروع کړی دی. تاسو په دې نمبر باندې ما ته فون کولی شئ نو چې څه قسم ستاسو مسایل وي د سر باره کې درد باره کې تاسو کم علاج کړی دی او فایده یې نه کیږي نو موږ نه چې څومره کیږي هغه علاج به درته صحیح کوو او ښه مشورې به درکو چې د خطرې د الارمینګ کنډیشن نه تاسو وباسو. والسلام.